نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول بجاو بندر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د انسان حقیقت بیان شروع کړو چې د انسان حقیقت داسې شی دی او تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې تاسو ته ما بیان مقدم کو د انسان د حقیقت نه چې د انسان مقصد شې په دې دنیا کې الله رب العزت د انسان مقصد مونږ ته په صریحي آیات مبارکه کې بیان کړی دي خدای انسان د حقیقت د تر دې لپاره بیانون چې مونږ تاسو په دې کې لږ سوچ او فکر او تدبر وکړو الله و یقینا ما پیدا کړی دا انسان من سلالة من طین دا هغه خټی قرارانه بیا الله رب العزت د آیات مبارکه مبهومی ترجمه وبیا ثم بیا جعلناه مغرزو دا انسان فی قرار مکین د انسان دا نطفه فقرار مکین کی وګرز دا لوی بیان دی بیا الله رب العزت فرمای ثم بیا خلقنا النطفه الله رب العزت وی مونږه دا نطفه چې کم دی یو علقه د انسان دا جراثیم دا معمولی غونته کې وبو د مور په خېټه په قرار مکین کې 40 दिन پورې دا پرتی وی
د مور پر رحم کې د انسان د 40 دن پورې دا پرتی وي په 40 دن کې الله رب العزت وي دا مونږه علاقه د غوښې غونته کې یو علاقه یو ټوکړه غونته کې ته جوړ بیا الله رب العزت وي فخلقنا العلقه مضغه وی بیا د دې علاقې نه مضغه جوړ یو تصور یو شکل ته جوړ کو د انسان بیا الله رب العزت فرمای فخلقنا المضغه عظاما وی دې مضغه ته بیا مونږ عظاما اډو کې ورواچو دا ټول زمونږ استادو د فارا د فهم او د سوچ خبرې دي دا ټول سیستم الله رب العزت د انسان په 40 دن کې کوي نطفه او بد مور په غېټه پر رحم کې 40 دن پرتی معمولی غونته کې ذرات او بیا 40 دن کی علقت اللہ تیار کی بیا 40 دن کی دا علقین مدغه تیارش دا مدغین اللہ وی 40 دن کی دیتا فکسون العظام لحما دے مدغین من اڈو کے ورواچو دا اڈو کے اللہ سنگ تیاری دا انسان دا اڈو کی نو الله رب العزت وی چې د مدغه ته اډو کې ورواچو به الله رب العزت وی پکسون العظام لحما وی دی اډو کې ته د دې نه پس دا سرمن ورواچ ثم انشأناه خلقا آخر بیا انشأناه فیدا کو دا و خلقا آخر د دین پس یو انسان جوړ شي دا خود تاسو ته صرف مفهومي ترجمه بیانوم ورسته د دې وضاحت تاسو ته کول غواړم د یو الله رب العزت و فتبارك الله احسن الخالقين وی بیا چې کله دا انسان را پیدا شي د دنیا ته تشریف راوړي ورکوټه بچنګي نو دا مونږ تاسو چې د دنیا ته راغلیو ورکوټه بچنګیو نو فتبارك الله احسن الخالقين الله و سمر برکتناک ته نوم د الله و اے بندا و تدزان احسن الخالقين ته وګورا چې څنګه الله رب العزت ستا دا بدن دا سیستم جوړ کو دا ته برابر کې و سمر برکتناک ته نوم د الله چې دنیا ته دا انسان تاسو تما تیر شوی جماعت المبارک پورس ویلو چې دنیا ته انسان د مقصد د پاره راشي مقصد وګو ثم انکم بعد ذلك لمیتون الله رب العزت وی اے بندا ورسته بده به مرغوما دا در رب خپل یو نظام دی چاله الله رب العزت په دې دنیا کې لګ مدور کوي په عالم ارواح کې دا ټولي خبرې لیکلې شوی د انسان د پاره چې انسان ته په دنیا کې دومره وخت تیرې نو انسان چې په دې دنیا کې وخت تیر کی ټیمه برابر شي ان ثم انکم بعد ذلك لمیتون و باب دی وجنم د دې دنیا نه به فانی کېږي ختمېږي با
نو دغه شانتي دا ټول سیستم الله رب العزت په دا ختمي. سورہ الرحمن کې الله وی کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها دی دنیا کې ار یو شل زوال لازم. نو چې موږ تاسو په دې کې لږ سوچ وکړو، سوچ زموږ تاسو وکړو چې موږ الله رب العزت د دنیا ته راولېږلو. د دنیا کې الله رب العزت موږ له یو عزت او احترام راکو، بدنونه راله غټلل، د بیماریانو نه د هر قسمه آفت او د هر څه نه محفوظ کړو، او بیا به موږ تاسو واپس الله وجني. نو چې مونږ تاسو واپس الله وجني، مونږ تاسو په دې خبره سوچ او تدبر وکړو چې اے انسان از ته بمرې، چې زمونږ په فهم کې دا خبره راشي چې زه به مرم. زه بار بار په دې ادیرو کې دا خبره کومه د مړو کې چې دا مړی وشي، وی مونږ په خپل لاس باندې دا میت لګیا دی دفن کوو، خو زمونږ د انسانانو په ذهن کې دا خبره نه راځي، زمونږ فهم ته دا نه راځي چې سبا به زه مرمه، دا شان به زمام سبای، دا جنازه به سبام زما کی. بیا الله رب العزت وایي چې وجنم بد انسانا، د دین پس الله وی ثم انکم یوم القیامت تبعثون. وی واپس په دې ورځ په قیامت واپس ژوندې کوما. دنیا ته د امتحان په شکل راغلیو او واپس په ژوند کیږو. نو چې واپس ژوند کېږو دا څومره نظام چې په دې دنیا کې خنیک اعمال مو کړي، الله مو راضي کړی وي، الله مو خوشحاله کړی وي، نو ورځ په قیامت په الله مونږ خوشحالي، او چې الله مو خفه کړی وي نو ورځ په قیامت الله رب العزت د خوشحالیانو چې څوک چا الله راضي کړی وي نو د هغې لپاره الله یو سیستم پیدا کړی چې جنت دی. او چا چې الله خفه کړی وي په دې دنیا کې، الله دې نظام ته سوچ نه کړی، د الله د حکم د تابعداري نه کړی، الله دنیا ته رسولان را لېږلي د هغې د سنتو په تابعداري نه کړي، نو بیا الله رب العزت د هغې دپاره بل سیستم پیدا کړی چې جهنم دی. سیاستدانان دا خبره کوي، د یو څو خبرې به ته زه د خپل سوچ او فکر نه وکړم د سیاستدانانو د قول نه وړاندې. بعضې وخت کې همدې ځای کې د آیاتونو مبارکه کې سوچ کوم، همدغه یو لیبارټري ده، یو غوښه ده، همدغه یو غوښه ده، خو د رب نظام دی چې الله ویهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکورا ویجعل من یشاء عقیما. الله رب العزت همدغه غوښې نه چاله الله رب العزت ذکور ورکوي، الکان ورکوي، او چاله ته جنکۍ ورکوي. الله وی ویجعل من یشاء عقیما، څوک یې شڼ پیدا کړلي. د رب نظام دی چې موږ تاسو سوچ وکړو، او چې دغه یو غوښه ده ویل الله رب العزت پکې انسان نر جوړ کړي، ذره ګورېږه تبادله پکې نه راځي. دې کې چې موږ تاسو تدبر او سوچ وکړو، همدغه یو غوښه ده، همدغه یو لیبارټري ده،
او بیا هم دغه لیبارټرۍ نه الله مؤنث جنکۍ پیدا کی ام د دین الله شلم پیدا کوي او د دین هم الله راندم پیدا کوي او د دغه لیبارټرۍ نه الله صحتمند پیدا کوي نو چې مونږ تاسو په دې کې سوچ دې ته وایي د رب نظام د الله رب العزت نظام استاد محترم به وای د انسان د پاره د نصیحت د پاره د خپل بدن لوی نصیحت ته د هر انسان د پاره د خپل بدن د ډیر غټ نصیحت ته کې انسان دې کې سوچو کی چې دې ته انسان سوچو کی چې ما کې د الله دومره لوی سیستم پیدا کړي مې دې را پکې پیدا کړي دا دنه د دې وینې دا سیستم دا نظام چې کم چلیږي استاد محترم د زما مطلب ګورې حسن جان رحمت الله علیه مراد ده دا خبره مناسبه نه ده خو زموږ استادو د پاره د نصیحتي خبره ده و یو سړی را لرال چې د الله رب العزت ذات مې په دې ذهن کې ناراضي الله رب العقل مې د الله ذات نه تسلیمي او ډېر تعلیم یافته سړی وي وای ما ورته وی چې د خپل سیستم د بدل ته وګوره څنګه د الله ذات نه تسلیمي است عقل نه تسلیمي ویرا دی وی چې شیخ صاحب نو وضاحت راته وکړه حقیقت چې تعالی راغلی ما چې د عقل مې د الله ذات تسلیم کی وای ما ورته وی الله رب العزت مې عجیب مثال دی عقل ته راوست وای ما ورته وی چې ته په بوجۍ کې سامان واچې او به ولدا خلم وتړې او الټه کې نو سامان به غزارېږي چې نه او کچېره د دې داخله ته کولا پرې دی داخله کولا پرې دی او سامان نه ډکه الټه دی کړه نو سامان به غرزيږي ویا چې ارسه به غرزيږي وای ما وته چې دغه دلیل د استاد پاره د الله تسلیمول چې الله تبر نه سامان ورواچه الله ته ګندلې نه سیستم ټول کولاو دی دا زی چرته دا دومره سیستم چې د پر نه خوراک وکي دا خوراک زی چرته پکاره چې زمونږ نو ډایرک خارجي ختمه دغه کېده نو دا زمونږ استادو د پاره د الله رب العزت ذات تسلیمول په دې خبره چې مونږ تاسو په دې باندې سوچ او تدبر او فکر وکړو ویراته وی چې سه اوس مې عقل تسلیم کړه ځکه دلیل او ثبوت راي نو استاد محترم به وی زمونږ استادو د پاره د خپل بدن دا لوی نصیحت دی چې مونږ او تاسو پکې سوچ او فکر وکړو دا یو سیستم دا وینه چې راواخلې دا وینه بعض وخت کې کومونږ او تاسو سوچ وکړو د انسان د سترګې وی خو نظر پکې نه الله ته د نظر قوت اغسته سترګې خبره پر دي سترګې خمزدار غړای تاسو بغتلې په خپل ژوندۍ کې خو نظر پکې نشتا نو دا نظر چې شه دا د الله یو قدرت ته چې د انسان له ور کړي الله کې وند کې معمولی وند کې ټوکړه د نظر د پاره الله یو برابر کړی دی یو غاله د استرګي او بیا الله رب العزت د دې انسان د پاره وګونه تاسو په پسترګو لیدلې وي چې وګونه شتا
خو قوت سامعه الله غستی وي اوریدل نشي کولی نو چې اوریدل نشي کولی دا د موږ تاسو معاشره کې موږ تاسو بار غتلې او आवाज راته لګ تیز وک ناورم مشندې لګېدلې دي الله رب العزت هغه خپل قدرت هغه قوت سامعه چې ته موږ وایو وګونه شتا نو موږ تاسو له چې الله اوریدل را نصیب کړی دا د الله قدرت ته چې موږ تاسو د کې سوچ وکړو چې یا الله دا څومره لوی نعمت ته اوریدل بیا پسترګو لیدل دا قدرت دا ځکه خلک په دنیا کې شته چې سپېږمې شته ښایسته خو قوت شامت الله غسته ده چې کم هغه بوی کوي په دلای ډاکټر صاحب یو بیان مې اورېدو د دې ثوابه یو په امریکا کې خپل مدرسه ده ډېر قابل شخصیت دی اوس هم ژوندی دی هغه ولې یو انګریز را باندې سوال وکړ دا علما چې په بار ملکونو کې دی عجیبه مقابله راځي و یو انګریز را باندې سوال وکړو چې یار د الله رب العزت یو نظام دی خله پیدا کړی دی د پاس نه پی اګنده سیستم یې خوسته دی سپېمې یې خوسته دی په کار چې دا په بل ځای کې وي وای ما وته وې ولله ډکټ سبې ما وته وې چې د الله رب العزت تخلیق چې د دې انسان کړی دی دا د دې انسان د فوایدو د پیدو د پاره کړی د اسانتیا د پاره کړی چې الله رب العزت مونږ تاسو د خلې د پاسه دا پوز را کړی دا نو هغه ما وته تهذیبي شکل کې وي چې دا لیبارټري ده مونږ تاسو چې د خلې له دانوړې وړو خلې ته منوړې نه دن کړي خو مخکې لیبارټري چیک کی چې سیب ورې د خوراک کې د اثرات خوراک خوند خراب شوه دی دا روړې ګورې خلې ته مدن نه کوا مخکې لیبارټري چیک کی او به دې خلې ته دن نکو نو الله رب العزت مونږ او تاسو له په خلې د پاس یو بهترینه لیبارټري لګولې ده وای ما وته کچري الله تعالی دا سټ کې لګولې وې نو تا په دانوړې په د سټ توړه او الته به چکول واپس به به خلې لا راوړه نو به بدلوي اعتراض کوو اعتراض به تا کوو چې دا خو الله مشکل دی انسان له پیدا کړي آسان ته ولې نه راوسته چې د پاسه پیدا کړي وي نو مونږ تاسو له الله رب العزت چې په دې سپېمو کې سوچ وکړو د خله کې سوچ وکړو بیا د جبه کې سوچ وکړو دا زمونږ تاسو د لپاره لوی نصیحت دی د دې په غلط استعمال انسان کوي دنیا کې داسې مخلوقات شته انسان ډېر کمزور دی غوږونه مې الله وایي غوږونه مې درکړي دي او یو قوت مې د پکې قوت سامعه اچولې ده اورېدل مې د پکې دا به غلط نه استعماله د دې بدن نه تپوس کوم سترګې مې دلې درکړي دي قوت نظر مې د پکې اچولې ده ګوره دا به غلط نه استعماله که غلط استعمال کو تپوس به در نه کوم ځکه دا د انسان سره د الله لوی نعمت دی او دا زموږ ستاسو دپاره ظاهري ثبوت دلیل دی د هر انسان دپاره د هر انسان دپاره لوی دلیل دی چې یا الله ستا شکر یقین په الله وکړئ په دې دنیا کې داسې مخلوقات هم شته د یوې سترګې نظر بعضې وخت کې لاړ شي په اربه او روپۍ په ځان لګوي چې یا الله نظر مې واپس کړي دا زمونږ د سترګو د مخامخ لیدو خبرې دي وایي ړوند نه چې ته تپوس وکړې چې ړونده څه د الله نه غواړې په سترګو ړوند دی څه د الله نه غواړې نو هغه به تا ته یوه خبره کوي بله خبره به نه چې الله ما له نظر راکړي په سترګو کې
دړون بم دا مطالبه چړون په دنیا کې د الله نه سغواړي ابم دا مطالبه کوي چې یا الله مال نظر راکړي عزتمندو دا زمونږ استادو د پاره لوی دلایل او ثبوت دي دا اخرانه خبره کوم ټیم نشتا او څه خبره به ان شاء الله آینده جمعه کې وکم ډیر دغه مې پیراوللی د سیاستدانان دا خبره کوي څوک سیاستدانان وای دا انسان چې کله د مور په خېټه کې د نوم په ذریعہ باندې خوراک ملاويږي حالانکه دې په دغه وخت کې په یو کوی کې بند دی خو د مور خېټه د لپاره یو خپل دنیا ده نو دغلته وتعالى رب العزت وجه زما بندا پاکه دنیا ته بدلېږم دا دنیا ورته یادې دا وای دغلته دې مطالبه کوي چې الله د دینه غټه مو دنیا بلشتا د مور په خېټه کې ده چې د دینه بهترینه او چت ځای بلشتا نو چې موږ تاسو الله دنیا ته راوستلو په دنیا کې اوس الله رب العزت زموږ او تاسو نه دا تپوس کوي دا راته وایي چې بنده ګوره دنیا دې په شکل امتحان دا او اصل ځای همیشه زندګۍ د ژوند دپاره ځای مې دله ګوره بدل پیدا کړی د مسلمان دپاره چې جنت ته هغه ګوره د نعمتونو ځای دی دنیا کې الله وایي ما خوشحاله کا د ما په احکاماتو زندګي راوله غلط کارونه مه کوه او بیا به درته چېرته انشاءالله په دې باندې هم یو ټاپک بیان وکړم دا غلط کار چې انسان کوي د دې دپاره پکې څومره نقصانات دي پیدې پکې نشته چې انسان دا سم کار کوي د دې دپاره څومره فواید دي په دنیا کې د ده د ځان دپاره او دا انسان چې کله غلط کار کوي د ده دپاره څومره نقصانات دي فواید ذره هم نشته غل چې غلا کوي نو دې چې غلا وکړه دې په هغه ټایم باندې ډېر خوشحاله شي چې په ارباو روپۍ مې ووالې پلانکی مې لوټ کو حکومت مې لوټ کو دا مې وکړل خو ګورې په ظاهر باندې دې ته داسې ښکاره شي خو ګورې په باطن کې د ډېر زیات نقصان د ځان وکړه نو انشاءالله په دې به درته بیا چېرته یو ټاپک راوړم الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول مسلمانان د الله او د الله د رسول د احکاماتو زندګي را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين